نه جړه ما الله دې چاته د اولاد دړ نه ښي. امین. هر رنګه مشکلات موجوده خو داسې مشکل دی خدای پاک چاته هم نه ښي. زه خو چې نور مجبور یم مور زه الله دې وکړي چې بس زما د اولاد دومره شي چې بس خوراک ته دغه شي بس بس. بالکل رونو د الله رضا بالکل دا یو ویډیو درته راوړم کو د چا وس وي نو دی سره 10 روپۍ 20 روپۍ امداد وکړي چې الله تعالی د دې ماشومې دا علاج وکړي او کو د چا وس نه کیږي نو کم از کم دونه وشت د هر چا شته چې د خپل آیډیا نه ګروپونو نه دا ویډیو ولا شیر کړي چې مخکې دا نور مرګرو ته ورسي او دې سره څه نه څه امداد وشي چې د دې ماشومې د زندګي الله بچ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. یو بل یو د درد ویډیو در سره شیر کوم. دلته یو ورور را سره ملو شو وی ټول ورځ رشکه چلوم هغه څه مزدوري کوم په دې خپل بچنګۍ باندې هغه زه لګوم خو په هغه پیسو باندې د دې علاج نه کیږي او تقریبا 8 میاشتې شوې چې دا مسلسل ورځ تر ورځه کمزوري کیږي. بالکل وی اوس مې وس ختم شو وی دا الله رضا راته دا ویډیو وکړه کو څه پته لګي داسې یو ډاکټري یو داسې یو ورور دا ویډیو وګوري او ما سره په دې کې امداد وکړي او زما د دې بچنګۍ دا زندګي بچ شي. دای سره یو دوه خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ خیر دی جی الحمدلله. ولې ولا خپه یاره بھیجان دا اولاد دړ دی الله چاته هم نه ښي. ډېر ستړی شوم په دې رشکه کې زه د دوی د غوړو چینو غم وکړم څه داسې لکه څه به زه تاسو ته ووایم که څه داسې ډاکټري دغی د 10,000 روپو خبره ده نه چېرته 2-3 روپۍ په دې رشکه کې زه بچ کړم هغه نه کوي یاره دنیا علاجونه هر څه مې وکړه خو بس بېوسه یم غریب یم او که څه داسې د الله د رضا ده چې څه دغه یي اورې لکه نور زما وس نشته دیاړي مار یم چینچي چلوم پای کې دې ماشومانو د خېټې دغه وکړم الله تعالی دې چاته هم د اسپتالونو دغه درد دې نه دغه کوي یاره جي زما وس نشته دی ډېر مجبور یم ډېر دغه یم دې ټایم کې زه تاسو ته د مجبورۍ د لاسه ولاړ یم ځکه چې زما نور وس نشته. دا ماشومه ده جي سمه دمه ماشومه وی سکول به یې وي مدرسې سبق به یې وي اوس جي دغه شی ته جوړ شو لکه د علاج د وجې چند کې زما وس نشته څوک وایي پېښور ته یې بوځئ څوک څه وایي څوک څه وایي زما جي دغه خبرو وس توفیق نشته نو که څه داسې د الله د رضا د چا څه داسې دغه یي که ډاکټري که نور داسې څه دغه یي ما سره د خاص دغه دوی الله د رضا دپاره کمزور یم مزدور کار یم جي نور مې داسې څه دغه شته نه دغه چینچي ده خپله چلوم خو په هغې کې ډېر په مشکله ډېر په دغه لکه صرف د خېټې دغه چې الله وکړي هم په هغې مونږ شکر ادا کړو 2-3 روپو کار دی نه جي او نه دا په 2-3 روپو باندې دغه کېږي جي بالکل میاشتو کې لکه نور زه دغه نه شم 8 میاشتې مې جي وشوې دا زه مسلسل ګرځوم څوک وایي دا مرګي دي څوک وایي دا جټکه ده څوک وایي دا جراثیم دي څوک وایي دا جنات دي زه جي ستړی شوم زه نور ډېر زیات ستړی شوم هر ځای ته دا ما بوتله د خپلې غریبۍ وس مطابق نور جي زما هېڅ قسم لکه مال د الله 5 سره د خوراک دي واړه دي په دې چینچې کې به زه څه داسې څه دغه به وکړم جي ډېر غریب یم ډېر بېوسه یم دا پردی کور دی په پردي وطن په پردي کور کې پاتې کېږم هېڅ قسم مې جي داسې څه دغه نشته دی نو بس چې څه وي څه د الله د رضا ده چا څه وي بس صرف الله د رضا دپاره اوسه پورې در سره چا څه امداد کړی دی؟ یاره جي داسې شکر دی چا به 3,000 هم راکړي چا 15,000 روپۍ هم راکړي یار دوست داسې شوي دي را سره ولې نه دي شوي هغه جي چې څه هم داسې دغه یا زه په دې ماشوم یې ولګوم دا دوایانې دنیا دوایانې دي هېڅ قسم دخل پرې نه کوي دا ماشومه ده وګورئ څوک وایي دا مرګي دي څوک وایي جټپروس کو د دې په دغه موږ نه پوهېږو دا خبرې د دې بندې شوې نه موږ اول به دې خبره کول الحمدلله جي مدرسې ته بتله سکول ته بتله ښه کېده راواله ښه دا جي د 11 کالو ماشومه ده جي ښه لویه ده دغه نه وتې جي د 11 کالو ماشومه ده او تاسو دې حالات ته وګورئ ټوټل د 2-3 کالو نه ده پاتې دا تاسو وګورئ جي غټه ماشومه ده د 11 کالو غټه ماشومه او دې نه ټوټل د 15 کالو اوس نه ښکاري ولې بیماري ډېر بد شی دی د پلار یې وګورئ د زړه د درد نه راته ووې چې بالکل نور مې بس وس نه کېږي هغه سمې چې لګولو پې مې پې ولګوله نور شته دی را سره نه به دغه ګټمه چې په دې لګومه د خوراک هم نه بچ کېږي په دې کې
نو څه پیغام لرئ؟ یاره جي زما دا پیغام دی تاسو ته، زما وروڼو بس اولاد مې دی، ماشومه ده، تورسرې ده او زمونږ هغه اختر هم په غم جي، هر قسم اورې ستړي ستومانه راشو هغه شپه مو هم پتو کي. دا کور والا مې د غریبه خدای شته داسې دغه نه ټول ورځ دې ته شي، که د ماشومانو ته دغه شي، که اخلي پخلي ته شي، ټول ورځ جي کله دې نه مچان شړه، کله د دې غول وینځه، کله څه دومره شي چې دونه خو وایي چې یاره دا غړله به مو تسلي راځي. نو جي هېڅ قسم د دې دغه نشته، بیخي خاموشه شوې ده. خاموشه دی جي، دا ستاسو د اړوند دی، دغه دی، تاسو سره خبرې وکړئ. دا نشي څه خورې لوره؟ څه خورې؟ خبرې دې باندې کړي دي جي، دا لکه هېڅ قسم 0332 8 50 50 41 0332 32 0332 8 50 50 41 نمبر دی. څه نوم مو دی؟ جوهر علي جي، جوهر علي مې نوم دی، د دې جوهر علي. ښار اوسېدونکی مجه دې ځای باشندی یم، پښتاني یو، خو چونکې مجبورۍ انسان ته دغه کومه کني بس صرف د الله په دغه ماس الله نه مدد غواړو او د جمعې زبرګر وځه څه ده چې دغه یې که ډاکټري